الله الرحمن الرحيم وظنون إذ ذهب معاذبا او یاد کې یونس علیه السلام مېوالا چلاړو د خپل قوم نډیر په غوسه کې فزونا او دای ګمانو کو الله نقدر علیه چې موږ برد وحد کې سخت فیصله ونګو فنادا فی الظلمات بیا आवाज کو خپل رب ته پتیرو کې الله اله الا انت سبحانك چې نشته بل لایق د عبادت خربهم ته چې پاکي انی کنت من الظالمین ما ځان سره زیاتی کړی دی فاستجبنا له ونجيناه من الغم پس موږ د هغه دعا قبول کړه او خلاص کو هغه د پریشانې نه وکذالک ننجي المؤمنین هم دکرنګ موږ نجات ورکو د پریشانو نه مؤمنانو ته وزکریا یاد کې زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه کله چې بلنه وکړه سوال یې وکړ رب بلنا ربي اے رب زما لا تذرني فردا ما لراك اولاد وانت خير الوارثين او تغور ورکون کی د نیکو فاستجبنا له پس موږ د اغنه هم قبول والے وکړه د سوال ووهبنا له يحيى وبخوه د موږ يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجه او د اغبی بمود بچی د پیدایش قابل کړه انهم كانوا يسارعون في الخيرات دا هغه خلق چې تلوار به کوي کوتا ويدعوننا او منګ به بللو رعبا فشوق سرا ورهبا فير سرا وكانوا لنا هاشعين او زمن د ذات نه یریدونکو والتي او هاغه بیبي احسنت فرجها چې هغه حفاظت کړو د خپل گریوان فنفخنا فيه من روحنا موږ پکې فوکو د خپل کلمینا وجعلناها وابنها آية للعالمين وګرځول موږ دغه بیبي چې مریم او زوی د دې چې د عیسی علی السلام نه د فار د مخلوقاتو ان هذه امتكم امه واحده دا چې څومره واقعات تیر شو د انبیاو دا ټول یو ټوله په یو دینو وانا ربكم فاعبدون بشک استاذ رب زما عبادت وکي وتقطعوا امرهم بينهم بیا جدا جدا فلاري امتیانو د دې په خپل خواهش سره وكل الينا راجعون ټول مون طرف ته راو بسیدا الله پاک چې سورہ انبیاء کې مونږه په اوایلو کې ویلو چې په سورہ انبیاء کې الله پاک د ولسو انبیاء واقعات ذکر کړي نو دلته کې الله پاک پاغه کې یو لسمه واقعا د حضرت یونس علیه السلام ذکر کړي واقعا مونږه سورہ یونس کې په تفصیل سره ویلو صرف یو سو پوینټا د اغه ذهن ته دراوستو د پاره او دلته کې داغه مقصد یونس علیه السلام د الله پاک په هغه انبیاء کو چې الله پاک د عراق پس مکه باندې پیدا کړو او تقریبا 1 لاکھ خلک چې الله پاک بخبره وي 1 لاکھ خلکو ته مالي کړو یونس علیه السلام اوی په جندو په یونس علیه السلام باندې پورا اعتماد او ایمان به بنرو د ځن او د عناد دلاس او راهبان او تخپل ویلو چې کوم عالمانو چې تر هغه پورې تاسو د عذاب خطر مو محسوسوي تر څو چې یونس علیه السلام هغه تاسو راغلی یونس علیه السلام موجود دی خو چې کله یونس علیه السلام غیب شد خارنه بیا وګوره خطرې بس دغه اخیری چانس باندې مسره یونس علیه السلام چې کله د اغینه نه امید شو بس هغه دی الله او پتا سو باندې عذاب راوي او د اغي قانون داو چې کوم یو سړی په درو کې اونې سر شنو اوبه قتلو یو سړی به یو خبر او کړو تحقیق به او شابه درو غزنو بس اوبه قتلو د قانون یونس علیه السلام قانون یونس علیه السلام آثار د عذاب ولیدل چیرې وریاض راخکارا شو ډېر خطرناک درنه وریاض راخکارا شو یونس علیه السلام خیال وکړ چې جوړه عذاب شروع کی او د عذاب په وخت الله انبیاء ته وي بس تاسو اوس دی خالی کې زه یونس علیه السلام په اجتهاد دا وکړو
چېرې ماله وتل پکار دي. یونس علیه السلام قوم پرېښود ووتل. چې کله قوم یې دا حالت ولیده، وریځې ولیده، سیلې هواګانې ولیدې، د یونس علیه السلام تلاشي شروع کړو. یونس علیه السلام نه و. چې کله یونس علیه السلام هغوی ونه مونده، نو بس راهبانو ورته وویل اوس صرف یو طریقه کیدی شي زاري شروع کړي. دا چې مونږ کومه د زارۍ طریقه کوو چې د میندو نه بچي که د نارینه وي یعنې که د انسانان وي او که د ځناور وي جدا کړو، او غټې کپړې واغوندئ په ځان باندې چې کوم دی نو د جړه حالات راولې او الله ته چوبې سورې شروع کړې او یو کلو میدان ته وځي. دی هغه چلو کړو چونکې هغه صرف آثار و عذاب نه و، الله ته یې واپس کړ او د هغوی اخلاص پکې و. مو الله وي زه اخلاص کوم. یونس علیه السلام به د خلکو نه تپوس کو، یاره په دې قوم عذاب خو نه دی راغلی، په دې قوم خو عذاب نه دی راغلی، هغې ته به یې نینو واوي، اوس ورته هم نینو واوي عراق کې. هغوی به ورته وایي نشته نه دی راغلی. بس یونس علیه السلام وایي ما له جوړنو پکار چې زه راوتې ما د الله د حکم انتظار ونه کړو، دا جوړ آثار خو که اوس قوم ته واپس ځم نو هغوی خو اصل زه ښه نه ګڼلم او اوس خو به هغوی ما ته ډېر نقصان راورسېد. بس یونس علیه السلام کشتۍ ته وختو، بلې علاقې ته تېره پورې وه. خو چې کله کشتۍ د دریاب یوې حصې ته راله، چپې پرې راوچتې شوې، کشتۍ په ډوبېدو شوه. هم الله ورته ووایي چې کوم کشتیبانو چې زما دا طریقه ده چې زما کشتۍ باندې کله داسې تکلیف راشي نو زه بیا خسن یم چې په بدې کې یو داسې ګنهګار بندی چې الله د هغه په وجه باندې هغه ټول بندیان چې دي هغوی له سزا ورکړي. نو یا خو دې هغه په خپله باندې ډوب. یونس علیه السلام ورته وایي هغه ځای یم. هغوی ورته وایي ته کوم ځای ته و د الله پیغمبر یې کښېنه. یونس علیه السلام ورته وایي زه خپل رب نه ما نافرماني کړې ده، زه راوتی یم. هغوی ورته وایي نه ته نورو له دعوت ورکړې. خو مختصر دا روح الماني کې محمود الوسی صاحب لیکي چې قرعه پې واچولې شوه، الله پاک وایي وکانه من المدحدین او خسنې د یونس علیه السلام راووت. بس یونس علیه السلام دریاب ته ودانګل، مئی ورته تیار ولاړو، بس د مئی خولې ته لاړو. الله پاک وایي وظنون، یاد کې یونس علیه السلام نون مئی ته وایي، هغه مئی والا یاد کې اذ ذهب مغاضبا چې ډېر غصه کې وته، خپل قوم ته غصه خپل قوم ته و چې زما دا قوم ولې سمې لارې نه راځي. فظن ان لن نقدر علیه، الله او دا یې یقینو، دا یې ګمانو، یعنی ګمان دلته په معنا ځوان په معنا د یقین دی چې الله پاک وایي د هغه خیال دا و چې ګنې الله به زما په حق کې سخته فیصله ونه کړي. الله نقدر علیه، الله به زما په حق کې سخته فیصله ونه کړي. الله وایي دا خبره په ذهن کې نه وه چې الله به ما سره به الله پاک د عوامو غونته کې کار وکړي چې زه کله د الله پاک په حکم کې زما نه جنبش راشي چې الله لا حکم نه دی کړی ما ته چې وځه زه وځم. د الله وایي په دې وجه وته، یعنی الله پاک زجرن هغه ته داسې خبره کوي دا خو زما نیک بنده و دله انتظار پکارو. فظن ان لن نقدر علیه، څه خیال یې چې الله به زما په حق کې سخته فیصله ونه کړي. نو فنادا فی الظلمات، چې کله د مئی خېټې ته لړو نو الله پاک ظلمات بیان کړه. ظلمات جمع ده د ظلم، ظلم چې کوم دی هغه یو تیارې ته وایي او ظلمات هغه تیارو ته وایي. نو مفسرین وایي د تیارو نه مقصد دا و چې یو د وریځې تیاره وه، یو د اوبو تیاره وه او یو د مئی د خېټې تیاره وه. په دریو تیارو کې اواز وکړو الله ته چې الله اله الا انت سبحانک، نشته لایق د عبادت ربه خو ته چې پاکي، انی کنت من الظالمین. ما ځان سره زیاتې کړی دی، ما انتظار نه دی کړی، ما ځان سره زیاتې کړی دی. دې ځای کې چې کوم دی نو په تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب او د هغه دا حواله چې ده نو دا په معرف القرآن کې شیخ ادریس صاحب راغستی ده چې وایي چې ادریس دغه یونس علیه السلام چې کله دا دعا کوله نو د هغې هغه اواز ډېر زیات مدم و، ډېر زیات مدم اواز راته فرشتو ورته غوږ ایښی، فرشتو ته الله پاک وی ولې څه ته م غوږ ایښی؟ هغې وایي دا اواز زمونږ جانه پهچانه دی خو ډېر مدم راځي نو پېژنګلو یې نشو کولی چې دا د چا دی. الله پاک ورته وایي دا زما د بنده د یونس علیه السلام دی. خو دې
په ګڼو تیارو کې دی او په ګڼو پردو کې دی، په دې وجه دا اواز یې تاسو ته امتحاناً پوره نه راځي. نو چې هغوی کله دا واوري دا وي خدای پاکه دا خو هغه بنده دی چې د خو سهار او ماښام د عجزې او د جړا عملنامه ډکه راځي، خدای پاکه ته دې وبخي. فرشتو والا سوال شروع کو. الله پاک وایي فاستجبنا له، پس موږ ته قبولوالی وکړو، ونجیناه من الغم، او خلاص هم کو د دغه تکلیف نه. الله مې ته بس بارې رولا. او یونس علیه السلام وایي الله پاک ته وایي چې خدای پاکه داسې ځای کې راته سجده لګوم چې دې ځای کې به هېچا سجده نه لګولي چې هغه د مئی خېټه ده. خدای پاکه زما دا سوال قبول کې مال چانس راکړي. الله پاک وایي وکذلک ننجي المؤمنین، هم دغه رنګې نجات ورکوو موږ مؤمنانو ته. مؤمن بنده چې په اخلاص سره الله وایي ما ته توبه وباسي، مؤمن بنده چې په اخلاص سره د خپلو ناکردو نه راوړي، نو زه ولا هغه هر څه ختم کړم او هېرې کړم. او حدیث مبارکه دی داسې ولا هېر کړم چې د خپو نه هېر کړم چې خپې ورپسې تللي دي، د لاسو نه هېر کړم چې لاس ورپسې تللي دي، او د زبان نه هېر کړم چې زبان پې خوځېدلی او د فرشتو نه هېر کړم چې هغوی لیکلي دي. بالکل داسې صفا کړم لکه د مور د خېټې ته چې پیدا شي. دا د الله پاک د رحمانیت هغه جذبه ده د خپل انسان سره. خو چې انسان یې په دې خیال باندې وکړي چې د زړه د اخلاص وي، لکه څنګه چې یونس علیهم السلام قوم واحد قوم دی چې الله ترې عذاب رستو کړی دی. الله وایي وزکریا، د زکریا علیه السلام واقعه لږ ور یاده کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تسلی دپاره. اذ نادا ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. ای خدای پاکه ته ورکوونکې د اولاد نو ما لراکي اولاد، لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. خدای پاکه ته ماته نیک عمله اولاد راکي او ته ښکلې تحفې ورکوونکي، ته ښکلې اولاد ورکوونکي. الله وایي فاستجبنا له، موږ ته دعا قبوله کړه د اخلاص وه. ووهبنا له یحیی، موږ ورته ور وبخو یحیی علیه السلام. واصلحنا له زوجه، او د اولاد قابل هم کړه د هغه شنډه بیبي. انه کانوا یسارعون فی الخیرات، دا هغه خلکو چې تلوار به یې کو نیکو ته. ویدعوننا رعبا ورهبا، الله به یې غوښتو ډېر په شوق سره او ډېر په عاجزۍ سره. بین الخوف والرجا، هم به امید و هم به یره وه، هم به امید و د الله بندې ما سوال به راله قبلوي، هم به دا یره وه زما دا خلو زما دا عبادت زما دا عمل د دې قابل دی چې الله یې قبول کړي. وکانو لنا خاشعین، او موږ ته عاجزي کوونکي وو. الله پاک وایي وانت خیر الوارثین، ته غوره میراث ورکوونکي، میراث وړونکي ورکوونکي. نو دلته کې چې کوم دی نو مفسرین یو ښکلې نکته لیکي چې د وراثت نه مقصد دلته کې څه چې الله پاک وایي وانت خیر الوارثین، او ته میراث وړونکي ورکوونکي، هغه څوک چې هغه زمانه میراث اوسي. نو ګنې د انبیاو هم د دنیا سره دومره مینه وه، ځکه چې د ایوب علیه السلام واقعه کې مونږ ویلو چې ایوب علیه السلام باندې الله کله د سرو باران وکړو. ایوب علیه السلام زر زر هغه راغونډول د بوراګانو په شکل کې هغه سره راورېده، وایي جیبونو کې اچول. وی الله ورته وایي چې ایوبه ته ما د دې نه خلاص کړی نه، یعنې تا له خو ما دومره بې اندازې هر څه انعامات درکړي، تا سره د دې څه ضرورت دی؟ نو هغه ورته چې الله خدای پاک ستا شکر به نه ادا کوم چې ته اوس یو شیز ما له راکې او زه یې بېقدري کوم، زه ورته اړو ګورم مننه، خو دا ناشکري شوه. نو شکر یې دا دی چې زه یې محفوظ کړم، زه یې وساتم. نو دلته کې د وراثت د زکریا علیه السلام نه مقصد د علم وراثت دی چې هغه تفسیر کبیر کې امام رازی صاحب لیکي، تفسیر کشاف کې امام کشیری صاحب لیکي چې د دې ځای کې مقصد هغه د هر یو عالم دا یو شوقي په زړه کې چې یاره زما زوی دې عالم شي، زما زوی دې زما په ځای په دې مسله باندې ودرېږي. هغه د هغه خپل علم سره مینې، د هغه خپل قوم سره مینې چې یاره د دې نه ما ته څه زما د طرف نه دې ته څه همدردي، څه اصلاح او د الله پاک د طرف نه راوړل شوي دین څه مسایل ورسېږي. نو د هغه مینې، نو د پیغمبرانو هم دا مینې چې یاره د په اولاد کې د پیغمبراني، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ویلو. د هغې په دې ځای باندې یو نکته لیکلې ده چې میراث هغه الله پاک د پیغمبرانو نه دی مقرر کړی. د پیغمبر علیهم السلام چې کله وفات کېدو نو هغې حضرت ابوبکر صدیق ته یو وصیت کړی چې هغه د هغې د وفات نه پس
هغه وصیت هغه نافذ کړ. په هغې باندې ورسره د علي رضی الله تعالی عنه اختلاف راغی چې یو ځمکه وه چې هغه د پیغمبر علیهم السلام مالی غنیمت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته میلاو شوې وه او د هغې نه به هغې له باقاعده ته ورباندې اجاره راتله اهل بیتو له د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خاندان ابوبکر صدیق هغه واغسته او په بیت المال کې یې شامله کړه. علي رضی الله تعالی عنه پسې فاطمې بیبي علي رضی الله عنه ته وایه ورشه ورته ووایه چې زما پلار دا مال راکړی و نو ته څوک یې چې دا زما نه هلې. ابوبکر صدیق ورته جواب کوي چې هغې ما ته وصیت کړی چې زما پیغمبر میراث نه پرېږدي نو که زما نه یو معمولي نه معمولي څیز هم د دنیا یو درهم هم پاتې شي هغه به ته به بیت المال کې ږدې ځکه چې پیغمبران الله دنیا له نه دي رالیږلي د بیت المال نه به تاسو سره امداد جاري دغه به اوس بیت المال ته راځي نو بیت المال نه به تاسو ته درځي صرف دوره فرق به پکې راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وصیت مطابق به هغه اوس بیت المال کې جمع کېږي به تاسو له ډایرکټ نه راځي بلکې هغه به تاسو له د بیت المال نه درځي نو هغه حصه به هغې ته میلاوېده خو د بیت المال نه به میلاوېده د وراثت هغه طریقه هغه ختمه شوه یعنی مقصد دا و چې ځمکه اوس تاسو نه ده ځمکه بس تاسو نه پس به دا پاتې شي دا به سرکاري دا به د عوامو وي دا به د امتي دا د پیغمبر نه ده. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام منګه د هغه دپاره د هغه بیبي هغه صالحه کړه یعنی هغه شنډه وه. عام طور باندې میډیکل هم دا وي چې کله یو زنانه د 50 سال نه وړي بیا د هغې د بچو د پیدا کېدو طاقت هغه ډېر زیات چې تشاذ و ناظر کېږي ختم شي د نارینه نه ختمیږي د نارینه الله پاک هغه له دا ملکه ورکړې ده چې په هر عمر کې د هغه بچې پیدا کېدی شي خو زنانه چې کومه ده چونکې زیات زور پې هغه علي په دې وجه باندې د هغې طاقتونه هغه د 50 سال نه پس بیا د دې قابل نی چې هغه بچې پیدا کړي او الله پاک وایي د هغه بیبي ما د 80 کالو په عمر کې هغه صالحه کړه د دې لپاره چې او نوم هم الله پاک وایي داسې نوم د یحیی علیه السلام نه مخکې د چا نه و دا نوم وله ما راولېږو او زیرې مې پې وکړو چې هغه به نیک کردار ومي او هغه به پیغمبر ومي والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین او واقعا یاده کې د مریم بیبي چې هغې خپل ګریوان دلته کې د فرج نه مقصد موږ اکثر په معنا په عورت سره کوو نو زنانه خو ټول عورت دی مفسرین وي د دې نه مقصد هغه ګریوان دی چې هغې خپل ګریوان هغې خپل ځان هغه محفوظ ساتلی و د غیر نه لکه څنګه چې د فاطمې بیبي په باره کې راځي چې کله به چې کوم دی نو هغه علي رضی الله تعالی عنه سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کر راتله نو هغه به د علي رضی الله تعالی عنه نه وړاندې رستو کېده په دې وجه چې زما په دې سوري باندې هم د بل چا خپې رانشي زما په دې سوري باندې خو علي رضی الله تعالی عنه خپې کېدي خو چې د بل چا خپې زما په سوري م رانشي دومره زیات به هغې د خپل ځان حفاظت کو نو الله پاک وایي د حفاظت په بدل کې ما څه وکړو ما والا د خپله کلمه ورکړه چې کلمه څوک وه هغه عیسی علیه السلام و چې الله پاک وایي د جبریل علیهم السلام په ذریعه باندې ما هغې ته ور القا کو ان هذه امتکم امه واحده دا انبیا چې و دي ټول په یو دینو دلته کې یو ډېره ښکلې نکته ده ډېره مزېداره نکته ده چې هغه محمود الوسی صاحب په تفسیر روح المانی کې لیکلې ده هغه وایي الله پاک وایي چې د انبیاو چې کوم اصول دي د دین د چې کوم احکامات دي او چې کوم دستور او قانون دی هغه د ټولو انبیاو یو فروعي مسلې پکې وي د بعضې پکې یو فیصله بدله د بعضې پکې بله فیصله بدله نور انبیا ټول په یو دین باندې راغلي دي ټول یو د الله د وحدانیت خبره کړې ده او د الله پاک د اختیار خبره یې کړې ده په دې وجه الله وایي دا ټول انبیا چې څومره تیر شو واقعات یې تیر شو دا ټول دا امت نه مقصد دلته کې امت په معنا د دین دی دا ټول په یو دین باندې وو په دې وجه باندې مسلمان هر هغه انسان دی چې هغه کلمه ویلي الله واحد لا شریک او پیغمبر هغه خاتم النبیین ګڼي که د هغه هر یو نظریه ده که هغه اهل حدیث دی که پنجپیری دی که وابي دی که بریلی دی که هر یو دی بل دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي ټول امتونه چې دوه او یا ډلې زما را بدرې او یایي نو هغه مسلمان دی چې کله د هغه په اصولي خبرو کې اختلاف نشته فروعي خبرې ویلی شي لږې ته دوا شته دوا نشته اسقاط شته اسقاط نشته دا شته هغه نشته په دې باندې په دین کې فرق نه راځي دا د هر یو سړي ځان له نظریه کېدی شي په دې باندې د یو سړي ته مسلماني نشي ختمولی چې دا
دیوبندی دا مسلمان نه دی، دا بریلی دی مسلمان نه دی، او دا پنجپیری دی او دا اهل حدیث دی مسلمان نه دی. نه، دا فروعي مسلې دي. الله وی پیغمبرانو کې هم دا راغلي دي، په صحابهو کې هم راغلي دي، نو په ائمهو کې خو به خود راغلي. الله پاک وی وتقطعوا امرهم بینهم وانا ربکم فاعبدون، ما وتویز ستاسو رب ما زما عبادتو کې. نو وتقطعوا امرهم بینهم، امتیانو یې بیا لارې جدا جدا کړي. د پیغمبرانو دین یو شانتی، اصول یو شانتی، خو چې کله امتیان شو نو وتقطعوا امرهم بینهم، هغې خپلې لارې جدا کړې، هغې بعضې حلال حرام کړو، بعضې حرام حلال کړو، بعضې ته هیلې باندې جوړې کړې. الله وی کل الینا راجعون، ټول به موږ طرف ته راتلونکي دي او موږ به ورته بیا دلته کې فیصله وکړو چې چا باندې دین غالب دی او په چا باندې عقل غالب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. وظنون او یاد کې واقعا د ایوب علیه یونس علیه السلام او اذ ذهب معاذبا چې د خپل قوم نه غصوت فظن او د خیالو الله نقدر علیه چې موږ بر د په حق سخت فیصله ونکو. فنادى في الظلمات به الله ته اوازونه کول پتیارو کې چې الله اله الا انت سبحانك، نشتر لایق د عبادت بل حضور خدای خو امته چې پاکي، انی كنت من الظالمین، ما ځان سره زیاتې کړې دي. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، پس موږ دعا قبول کړه، خلاص کو د پریشانې نه. وکذالک ننجی المؤمنین، هم دغه رنګ اخلاصي ورکو موږ مؤمنانو ته د پریشانو نه. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، او یاد کې واقعا د زکریا علیه السلام چې کله هغه سوال کو خدای پاک زما اولاد نشته او ته غوره اولاد ورکوونکي. فاستجبنا له، پس موږ ته قبول والو کو. وهبنا له یحیی، موږ ته وربه یحیی علیه السلام. واصلحنا له زوجا، بیبیمو د اولاد تابع او بیبی مو ولدا اولاد قابل کړه. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، دا چې څومره تیر شو انبیا دا ټولو به تلوار کوله نیکو ته. ويدعوننا رعبا ورهبا، موږ به رابللو، زموږ به عبادت کو په شوق او په یرا. وكانوا لنا خاشعين، او زموږ نه یره کوونکي وو. والتي او هغه زنانه چې مریم بیبي و احسنت فرجها، چې خپل ځان یې محفوظ ساتلی او د هر قسمه ګناه نه. فنفخنا فیه من روحنا، پس موږ پای کې فوکو د خپل روح نه په ذریعه د جبریل علیه السلام. وجعلناها ومګرځوله هغه وابنها او بچې د هغې آیة للعالمین، نښه د پاره د عالمینو. ان هذه امتکم امة واحده، دا ټول یو ټولی و د پیغمبرانو په یو دین باندې. وانا ربکم فاعبدون، او ما ورته ویلي چې زه ستاسو رب یم، زما عبادت کوئ. وتقطعوا بینهم، بیا وروستو خلکو خپل دین جدا جدا کو. کل الینا راجعون، د ټولو ما طرف ته راواپسي ده.